د منځ فلسفه شروع چې په عباداتو کې اصل عبادت دا منځ دی او په عباداتو کې جامع عبادت دا منځ دی. منځ جامع ولې دی؟ په هغې تفصیلي خبره شوه. منځ جامع ځکه دی چې تمام عبادات د تمامو مخلوقاتو په منځ کې را بندي، او دغه شانتې منځ جامع ځکه دی چې د انسان تمام عبادات په دې کې را بندي، او دغه شانتې منځ جامع ځکه دی چې د عبادت معنی پرې باندې فټ راځي. بهر کې بلا نقاط ذکر شو چې منځ جامع ولې دی. اوس دې باندې مزید نور وضاحت چې منځ څومره جامع سیز دی انشاءالله بیا به د هغې نه پس د منځ فضایل مسایل وغیره هغه وایو. خدا خبره لږ ښه واضح شي چې منځ جامع ولې دی. د منځ د جامع کېدو یو بله وجه دا ده چې الله تعالی د انسان یو د عبادت لپاره پیدا کړی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله فرمایي چې ما انسانان او جنات د خپل عبادت لپاره پیدا کړي، او بیا د عبادت سره سره انسان د یو بل څیز دپاره د تخلیق شوی چې هغې ته خلافت وایي. کله چې الله تعالی انسان پیدا کو، الله فرشتو ته وفرمیل انی جاعل فی الارض خلیفه، زه پر ځمکې یو خلیفه او یو نایب پیدا کول غواړم. نو دوه خبرې مخې لرالې. الله فرمای انی جاعل فی الارض خلیفه، په ځمکه خلیفه پیدا کول غواړم. پته ولګېده چې د انسان دپاره د خلافت پیدا دی. او الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما د عبادت دپاره پیدا کړی. پته ولګېده چې د عبادت سره سره د انسان د خلافت دپاره هم الله چې کوم دی نو پیدا کړی دی. اوس چې یو طرف ته عبادت دی او بل طرف ته خلافت دی، منګه منځ طرف ته وکتل نو د انسان د تخلیق چې د کوم څیز دپاره شوی دی نو هغه دواړه طرف ته چې کوم دی نو منځ دا شاملو. یو طرف ته منګه وکتل چې د منځ روح خدای پاک طرف ته، او بل طرف ته منګه وکتل د منځ روح انسان طرف ته. الله طرف ته د منځ روح او انسان طرف ته چې کوم دی نو دا د منځ روح منګه وکتل چې الله طرف ته د منځ روح وګرځي نو دا عبادت دی. انسان چې کله منځ کې او الله دپاره کوي نو دا عبادت دی. ذکر عبادت معنا پرې باندې ډېره صادق راځي. منګه د عبادت معنا تذلل کړی وه، او پرې منځ کې انسان چې کوم دی نو ځان انتهایي ذلیله ګڼي. الله ته نیغ د مجرم په شان ودرېږي. الله ته چې کوم دی پوز او تندی په ځمکه باندې کېږي. الله ته چې کوم دی د تحیات او د قیدې په شکل کې کېني. نو یو روح چې کوم دی نو منځ الله طرف ته شو نو دا عبادت دی. دویم روح چې کوم دی نو د منځ راوګرځوه انسان طرف ته. منګوي د انسان به یا انفرادي منځ کوي، ځان له به منځ کوي، او یا به د اجتماعي منځ کوي، د جمع سره به یې کوي. منګه وکتل چې د منځ روح منګه الله طرف ته وګرځو، دا خو انسان دپاره عبادت شو. خو د انسان تخلیق چې د دویم څیز دپاره شوی د خلافت دپاره، نه کله چې د منځ دا روح انسان طرف ته راوګرځېد او دې انسان ځان انفرادي منځ کو، ځان له جدا منځ کو، د جمع سره نه، نو د دې انسان طرف ته د منځ روح چې راغی نو دا خلافت شو. خلافت ځکه شو چې خلافت ویلی شي په ځمکه کې اصلاح راوستل. ځمکه کې اصلاح راوستل، فسادي به نه پرېږدې، غل نه به لاس کټ کې، زناکار به سنګسارې، قاتل چې کوم دی نو دی به قصاصن قتلې. اصلاح به په ځمکه کې راولي، دې ته خلافت وایي. نو د منځ روح چې د انسان طرف ته راوګرځېد، د انسان ځان له منځ کول، نو د منځ نه مقصد د انسان صحیح د نفس اصلاح کول، دا نفس د الله د عذاب نه بچ کول، دا نفس او دا جسم چې کوم دی جهنم نه بچ کول، او دی د الله د رضا میدان ته وشتل، د جنت ته چې کوم دی نو ور وشتل، دا د منځ مقصد دی. نو موږ ته پته ولګېده چې په دې اعتبار سره منځ هم جامع دی. یو طرف ته انسان عبادت لپاره پیدا،
بل طرف ته انسان چې کم دی نو د خلافت لپاره پیدا د منځ روح کوم خدای طرف ته ور وګرځو نو دا د انسان لپاره عبادت ته د منځ روح کرا انسان ځان طرف ته راوګرځي نو دا د انسان د خپل ځان باندې چې کم دی نو خلافت ته او که چېرته یو انسان انفرادي منځ نه کوي دی د جمع سره منځ کوي مونږ یو طرف ته امام دی او بل طرف ته مقتدیان دي امام پسې د خلکو نیت ته امام چې کومه ادا کوي خلک هم هغه ادا کوي وس کړه منځ دا روح من خدای طرف ته وګرځو امام چې کوم دی نو عبادت کوي د شاته خلکو په امام پسې اقترار دا هم عبادت ته کله دې روح منګه د خلکو ته وګرځو امام چې مخکې هغه خلکو له مخکې شي او منځ کې نو دا خلافت ته خلافت دار چې دا خلق الله ته په رکوع کی دا خلق الله ته په قیام کی دا خلق چې کوم دی نو الله ته په سجده باندې کی په الله اکبر سره چې کوم دی د سجدې نه قیدې طرف ته خلق کینی او هغه افعال چې کوم دی نو دا امام په خلکو باندې وکړي رقم نه چې الله راضي کیږي نو دا دی امام د مقتدیانو طرف ته چې کوم دی نو منځ روح منګه وګرځو نو دا خلافت ته نو دې اعتبار سره منځ هم چې کوم دی نو جامع شو چې د انسان تخلیق چې کوم دوه مقصدونه هغه دوه مقصدونه چې کوم دی نو منځ طرف ته را جامع شول منځ هغې طرف ته جامع دی یو طرف ته عبادت او بل طرف ته چې کوم دی نو خلافت او بیا دې طرف ته الله تعالی قرآن مجید کې او باریک اشاره کړې ده الله فرمایي قرآن مجید کې هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور الله ذات يصلي عليكم صلاة منگوایو کنه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة مستوي الله سفرمای هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله پتا سبحان الصلاة نازله وملائكته دغه پرشتيوم ليخرجكم من الظلمات الى النور چې تیرون تاسو رڼا طرف ترو بسي والصلاة خو منګه کو منس منګه کو قیام کو رکوع کو سجده کو پرې کې خود تذلل مان پرتوا الله یې څنګه کوي الله خو کار نه کوي چې کم کې تذللی نال تکي صلات منګه اون کو صلات الله اون کوي دا صرف چې کم نه اشتراک اسمی دی نوم چې کم نه مشترک دی نور د الله د صلات نو مطلب دی رحمتنا هو الذي يصلي عليكم الله ذات دې بتاسو رحمتونه درلېږي وملائکته دغه پرشتي هم نو یو طرف ته الله تعالی رحمتونه د صلات وي او دغه صلات چې الله په خلکو را لګي رحمتونه د رحم سره تعلق لري دینه پته ولګي چې دغه رحم ته کوم دینه خلافت وي اصلاح د خلکو الله په خلکو رحم کوي د خلکو اصلاح کوي نو دغه صلات د الله پس الله د رحم د پاره چې کوم دینه استعمال ک دغه شان پسمه کې والا باندې ته کوم دینه رحم کې خلافت په قائمین او تو پاغو باندې رحم کې پته ولګي چې د مونږ یو روح چې کم دی نو الله طرف ته د عبادت شو دویم روح ځان سره رحم کول دی را خلافت شو مقتدیانو باندې رحم کول دی را خلافت شو مونږ پر اعتبار سره هم چې کم دی نو دا جامع وګرځید یو بل نقطه یو بل طرف ته مونږ متوجه شو مونږ عبادتو کې جامع عبادت ته وس په کوم اعتبار سره بل جامع دی مونږ وای د معاشره د پاره چې کم دی نو جامع دی د معاشري اصول د پاره چې کوم نه مز ډیر زیات جامع دی الله دې انسان نه دا غواړي چې د مسلمانانو د خلکو په منځ کې اخوت او ورورولي پیدا شي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم الله فرمای مؤمنان په خپل منځ کې رونه دي رسول الله مبارک فرمای چې مسلمان د مسلمان رور دی یو مسلمان د بل مسلمان رور دی یو مسلمان باندې سختین او بل مسلمان براغینه به هغه چې کوم نه دردمن دي کله دې مسلمان درې رسول الله مبارک یو روایت کې فرمایي چې دا مسلمان په شان دی یو جسم دی او جسم په سر کې چې تکلیف ټول بدن په تکلیف کی کپسترګ کی تکلیف ټول بدن په تکلیف کی دا الله تعالی انسان نه دا وړي چې معاشره کې اخوتی رورولي دي اتفاقی اتحاد دي او په خپل منځ کې چې کوم نه افتراق تی نه دا غیر لپاره الله تعالی چې کوم نه قسم طریقې ایجاد کړی دي یو طریقه دا چې یو مسلمان بل مسلمان عیادت کوي تپوس پکې مریشي نوزا دری سره محبت پیدا کیږي ورورولي پیدا کیږي بل طرف ته الله تعالی لازم کل په انسان باندې یو انسان چې کم دی نو دا مړ شو نر جنازي سره به تسي دری سره اخوت او ورورولي پیدا کیږي چې تر چا د پلار په جنازه باندې ودرېږي د چا سره په غم او در کې شریک شي نه تب ورته خلګي سبا چې کم دی نو ستاب قدر ساتي نو دری سره اخوت او ورورولي پیدا کیږي
تعزیت ته انسان مړ دی جنازه باندې حاضر نشوي شریعت ستانه دا وړي تعزیت لورشه غم راځي لورشه ملاقات تر دو مسلمانانو په خپل منځ کې ملاقات د الله د رضا لپاره شریعت پرې باندې ماجر چې کم دی نه یخو دی دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو بل هدیه او تخفی ورکوي د دې سره محبتونه پیدا کوي شریعت یو طریقه د ورولې اخوت دا چې کم دی نو قائم کړی دا یو طریقه شریعت دا قائم کړی دا چې داس یو بل باندې ورتېږي سلام کوي سلام سره د یو بل سره محبت چې کم دی نو دا پیدا کیږي دغه شانتي بلا اسباب شریعت په موږ باندې لازم کړی دي چې د دې سره معاشره چې کم دی نو دا صحیح پاغي کې اتفاقی اتحادی اخوت رورولي وز دې خورشه منز لر خپل به تاسو ته پته ولګي چې دا منز د معاشره د پاره یو جامع سیز دی دومره جامع سیز دی چې را څومره الله تعالی اسباب پیدا کړی د اخوت لپاره ضرور ولې د پاره هغه ټول چې کم دی نو الله تعالی پر یو منز کې چې کم دی نه خو دی منز هغه لره چې کم دی نو جامع دی تر کور راوته د کور راوته په کور کې ناس یې منز دکاو یا د منز بالکل لکاو تا تر گاونډي پته نه لګیرا تبه چې کم دینو بیمار پرسیاله کې چې جمعات ته تراشي او صف کې چې کم دینو استاد سره ستا گاونډي نه تبه خامخا تپوس کې لګ سی شو خامخا بیا تا رسوک دا چې بیمار دی بیمار پرسی ر دې ځنه چې کم دینو شروع شا اومدغه شان دي چې کم دینو سلام ذریعہ سلام ته جمعات تراله کور کې تناسي گاونډي ته نه راله جمعات کې خلک نوافلو کې نو وخته بل عبادت کی چې کم دینو نو مشغول هغه باندې تاسو سلام وکړو محبت چې کم دینو سیوا شو یو صف کې ور سره وګپ او چې کم دینو ودرې دی یو قطار او لین کې ور سره ودرې دی محبت چې کم دینو دا سیوا شو اومدغه شان دي کم دی منز دی ټول سيزونو لر چې کم دینو جامع شو یو غریب دی استا سره جمعات کړي خامخا غ لباس ته ګوري داغه پیزار ته ګوري ستا پزړه کې جذبه چې کم دینو د خدمت خلق پیدا شو خدمت خلق جذبه چې بچا کی ر تمام مخلوق چې کم دین هغه خوخي پرې طریقې سره اخوت او بایچاری چې کم دی دا منز نه چې کم دین ورو خور شو منز پرې اعتبار سره هم جامع دی یعنی په کوم اعتبار سره تموس ته ګوري تمام عبادتو کې چې کم دین دا جامع دی او بیا د معاشري چې اصول دي هغه اصول ته وګورئ او بیا موږ طرف ته غور او فکر وکړي د معاشري څومره اصول چې هغه د موږ نه راوځي ځکه د معاشري په اصول کې یو دا چې انسان به اجتماعي ژوندۍ تیری یو نیم کسي د کور نه راوځي د خلکو نه چې کم دین راسي جیجه کا ویره محسوسي د یو نیم کس فطرت دغه شانتي اجتماع کې او غړ کې راځي کم دین خفای د کور یو ګډ تناسي وز دغه انسان چې کم دین معاشري اصول دانش خپلوله دغه تنگ نظری د چا شور بیا بار نشي برداشت کوله دغه تنگ نظری د چا غلط خبره نشي برداشت کوله دغه چې کم دی تنگ نظری د سره د بالکل تنگ دی د په معاشره کې بیا ژوندۍ نشي بسر کوله د معاشري د اصول د پاره یو داره چې د به اجتماعي ژوندۍ تیری جمعات کې وره موږ اجتماعي کوي خوراک چې کم نه دی به اجتماعي کوي نور چې کم نه اتفاق او اتحاد بساتیار کار به چې کم نه اجتماعي وزدار معاشري اصول دا اصول مونږ ته منځ خول منځ مونږ ته راو خول کچرته کې دا منځ نه تاسو بوس نغری په غاړه ناسوي یا به برستونو کې ناسوي باران وریږي سخت یخنی را دار دومره لری نه یو زبل زینه چې کم دین راويستې د کورونه پرې یخنی او باران کې دل تر یو بل سره میلاو کړی دا سشي میلاو کړی دا اجتماع دل تسشي جوړ کړی دا موږ چې کم دین جوړ کړی دا معاشري اصول چې کم دی پرې باندې تسشي مجبور کړی دا چې کم دین موږ مجبور کړی پته ولګی چې معاشري اصول کې یو دار چې ترک خلوت یو ازواله چې کم دینو دا به ترکه دا به ختمه او دغه اصول چې کم دینو دا د موز نه راوتل دا غي سره سره چې کم دی کله ترک خلوت راغې تا یو ازواله چې کم دینو پرې خو دا غي سره سره چې کم دی پتا کې برداشت په خپل باندې راغې زګه کور کې تدن ناسي پتا باندې پردې خبر نه لګي خو بد خبره پتا باندې نه لګي دا ار سره به ال لګي چې ته اجتماع تکل راشي رنگ رنگ ذهنونه چې کم دینو ستا مخې راشي رنگ رنگ جبه او رنگ رنگ لهجې چې کم دینو راشي هر یو خبره دا تعور په غوګونو باندې نبیا پتا کې برداشت ماده چې کم دینو خپل رااله دغه شان دي چې کم دینو ترک خلوت سره مست مجبور کړی د کور نه بار تر وستي ترک خلوت سره اوازواله تا پرې خلو پرې سره چې کم دینو همدردی ستاسو ته خود به خود رااله تا تر کور په ګډ کې سپته لګي چې بار معاشره کې په خلکو سکیږي بار زما په گاون کې یو سړی چې کم دینو خپل به ګرځي بربند کړه د سر د پاره چې کم دی هغه لباس ته د بدن د پاره چې کم دی نو لباس ته د خپور لپاره پیزار شته تا تر پتر کور په ګډ کې نه لګي چیرې زما گاون کې او سړی نهر دی او که خوراک ورته میلاو شوی
دا ته مونځ راویستې مونځ تا ته وایي چې خلوت پرېږده وه لاشه اجتماع ته ورشه رنګ رنګ خلک ته وایي نه دلته کې د غریب سره همدردي ستا په ذهن کې چې کوم دی نو راله د معاشرې چې څه اصول دا مونځ تا ته رو ښیي همدغه شان چې کوم دی نو تا په معاشره کې وکتل یو غریب تا ولیده د غریب په خپو باندې تاثیري پیزار ولیدل د غریب په دغه بدن باندې تاثیري لباس ولیده د شکر ما د خود به خو ستا په ذهن کې چې کوم دی نو پیدا شوه رب شکر دی زه چې کوم دی نو په بدن دې پټ ساتلی ما په خپو باندې چې کوم دی نو دې پټ ساتلی ما رب شکر دی په خېټه دې موړ ساتلی ما دا ټولې خبرې به هله ستا ذهن ته راځي چې کله ته هغه ترک وکې پرېږدې هغه انفرادیت او اجتماع طرف ته چې کوم دی نو راشي نه اجتماع ته تلل هر یو کار په جمع سره کول دا د معاشرې اصول دي دغه اصول چې کوم دی نو دا به څه شی ته ښیي دا ته د چې کوم دی نو مونځ ښیي دویم نمبر اصول د معاشرې چې کوم دی هغه قطعي انفرادیت دی انفرادیت په پرېږدې قطع کې وی اوس دلته کې انفرادیت چې ته کله قطع کې دا مونځ به ستا نه قطع کې ستا زړه به دا غواړي د کوره ونه وځم ستا زړه به دا غواړي د کور په ګوټ کې زه کښېنم خو کله چې بانګ وایي مونځ ستا پرې باندې مجبوره کړي چې انفرادیت چې کوم دی نو پرېږده وه لاشه اجتماع کې مونځ وکړه قرآن بار بار چې کوم دی نو وایي ورکو وسجدو رکوع سره ورکو مع الراکعین رکوع کوونکو سره چې کوم دی نو رکوع کوئ نبی علیه الصلاة والسلام د جمع فضایل چې کوم دی نو دا بیانوي چې ستا نه انفرادیت قطع شي ته اجتماع طرف ته چې کوم دی نو راشي د معاشرې اصول چې کوم دی نو دا ته زده کړي او بیا یو دریم اصول موږ ته هغه د مونځ چې کوم دی مونځ موږ ته راخې د معاشرې اصول کله چې موږ جومات ته رالو زموږ دیرې او بیټک ته یو کس راشي موږ ته انټرویو الو میلمه د کوم ځای څنګه راغلی د چا سره دې کار دی مکمل چې پیژنو نه د بیټک دروازه چرته هم دته نه کولاو که چرته کې د کوڅې سره یو کس ناسي موږ ته پوره انټرویو الو میلمه د کوم ځای نه راغلی د چا سره دې کار دی جومات ته چې یو انسان راشي جومات ته انسان راشي څوک ترې را تپوس نه کوي د کوم ځای نه رالي ها البته دغه ده چې محله کې یو د بل نه تپوس وکړي را سړی څوک دی بل وایي زه نه پېژنم د دې نه پته ولګېده که دغه سړی چې کوم دی د هر ملک ځای د هر کلي نه چې کوم دی نو راغلی دی که د هر نسل سره تعلق لري دی که د هر رنګ سره تعلق لري د د ژبه که هر قسمه را جومات ته راشي ترې تپوس نه کوي اسلام تا ته مونځ چې کوم دی نو د معاشرې اصول ښیي چې مسلمان به یوي په اعتبار د اسلام سره دغه سړی چې راغی جومات ته راغی مسلمان دی ستا ورور دی ته هم پر جومات کې مسلمان دی ستا ورور دی نه تې ته دلته را رنګ تپوس کې نه تې کلی تپوس کې نه چې کوم دی د نسب تپوس دې ته کې نه چې کوم دی نو بل داسې د نوم تپوس دې ته کې بلکې جومات ته راغی مسلمان دی مونځ تا ته د معاشرې اصول ښیي مسلمان چې کوم دی نو د مسلمان ورور دی په دغې نقطې د اسلام سره په دې کلمې سره چې کوم دی نو دی دا د معاشرې اصول دا د مسلمان اصول چې کوم دی نو دا موږ ته مونځ ښیي پته ولګېده چې په دې اعتبار سره مونځ هم چې کوم دی نو دا جامع دی او بیا کم یو انسان چې مونځ ترک کې مونځ پرېږدي د دې انسان مزاج چې کوم دی نو دا بګړاو شي د دې انسان مزاج بګړاو شي معاشره چې کوم دی نو بګړاو کې قرآن کې الله تعالی فرمایي کله چې د انبیاو نومونه الله والی الله فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات د هغې انبیاو نه پس داسې جانشینان نایبان رالل چې هغو مونځ پرېښوده اضاعوا الصلاة مونځ یې پرېښوده واتبعوا الشهوات د خواهشاتو پیروي وکړه مفسرین وایي چې دلته کې الله تعالی د مونځ تذکره کوي بیا د خواهشاتو تذکره کوي وجه دا ده چې مونځ نه کول دا انسان په خواهشاتو باندې کوم دی نو مجبوره کي خواهش پرستی هغه انسان کوي چې دی کله مونځ نه کوي د ده اخلاق بګړاو شي معاشره د وجې نه چې کوم دی نو بګړاو شي نه په دې اعتبار سره موږ چې کله مونځ متوجه کړو معاشرې طرف ته موږ ته هم جامع عبادت په نظر باندې راغی چې د مونځ په شانتې جامع عبادت دا چې کوم دی نو بل نشته ځکه د معاشرې اصول موږ ته راښیي معاشرې چې څومره اصول دي را د مونځ د چې کوم دی نو دا راوځي یو بل اعتبار سره مونځ چې کوم دی نو جامع دی عباداتو کې مونځ زیات جامع دی په بل اعتبار سره موږ د انسان چې کوم دی نو انسانیت طرف ته د انسان جسم طرف ته موږ خیال وکړ چې د انسان الله د دوه څیزونه مرکب کړی یو د انسان روح دی او بل د انسان جسم دی انسان د دوه څیزونه مرکب دی د انسان روح دی او د انسان جسم دی یو طرف ته کړي انسان جسم دی خدای پرې سره بیا هم انسان نشي کېدی که په ده کې روح نه کله چې پکې روح نه خلک ورته انسان نه وایي زید عمر بکر ورته نه وایي بلکې مړی ورته وایي خیر روري نوم وله ورځي بلال قابات ورسره په ژوند باندې لګول اوس ورته مړی وایي امیر صاحب ورته نه وایي ډاکټر صاحب ورته نه وایي وکیل صاحب ورته نه وایي اوس ورته هر انسان مړی چې کوم دی نو دا وایي ځکه روح پرې کې نشته
او کدا روح د مخکې نه په عالم ارواح کې موجودو خو جسم نه بیا هم د څوک زید امر بکر نشي ولی ته په زید امر بکر سره علم مسما کې چې دغه جسم ورسره دا انسان د دوه سيزونو مرکب شو چې یو روح ته او بل انسان چې کوم دی نو جسم دی وسمنګ قتل چې د دوانو د پاره خوراک لازمي دی د دوانو د پاره چې کوم دی نو دوايي او علاج لازمي دی د دوانو د پاره دوايي او علاج څه شری منګ وکتل یو طرف ته چې کوم دی نو مونږ ته منګ وکتل دا موږ ته جامع معلوم شو جامع دا معلوم شو چې مونږ یو دی او په یو ټیم باندې زمونږ د روح او د جسم د دوانو د پاره فائدہ مند دی پر اعتبار سره دا جامع وګرځید هغه په دې طریقې سره څنګه چې مونږ دا د روح د پاره شفا ده الله په اجر ورکي الله په آخرت ورکي دا سره جسم د پاره شفا ده جسم د پاره شفا ده مونږ یو دی دوانو ته چې کوم دی نو شامل شو پته ولګی چې پر اعتبار سره مونږ دار انسان د پاره یو جامع عبارت دی یو جامع سیز دی ځکه مونږ وکتل مستمنګ وکتل ک کم یو انسان جسم طرف ته متوجي کوي انسان د خپل باندې پته ولګي چې هو دا خو جسم د پاره ډیر زیات لوی دوايي ده دا غیر پاره شفا ده ک انسان روح طرف ته متوجي کوي دا غیر پاره شفا ده دوانو طرف ته جامع ده پر اعتبار سره مو جامع وګرځید منګ وکتل سحر انسان پاسي سحر چې کم نه روح له غذا ورکی د 2 رکعات منځ روح له غذا ورکی دغه شان د جسم له کله غذا ورکی نه دغه سره سره روح ته هم غذا میلاو شه دغه شان د انسان چې کم دی ماسپخین دا خوراک وکي جسم له غذا ورکی روح له هم چې کم دی نو غذا میلاو شه ماخام انسان خوراک وکي جسم له غذا ورکی الله منز لازم کر روح له هم چې کم دی نو غذا میلاو شه ماسوتن انسان جسم له خوراک ورکی روح له هم الله تعالی غذا ورکی او بیا الله تعالی دا منز داسې په انسان باندې لازم کړي جامع دی روح او جسم دوانو لري چې کم دی نو جامع دی یو طرف ته کومز دار انسان روحاني علاج دی الله پیاجر ور کوي بل طرف ته جسم د پاره فائدہ مند دی ساری انسان پاسره انسان باندې ټوله شپه نه هروتی را سحر د انسان جسم ته دومره د ورزش ضرورت نشته انسان چې کم دی نو سار خوراک نه کړي دی پاسره الله فرمای انسانا دا ستا روحانیوم علاج دی ستا جسمانیوم علاج دی ستا دومره ورزش ته ضرورت نشته 2 رکعات د فرض باندې ستا گزاره کیږي ستا ملاسوي شاهد چې کم دی بیگا تا خوراک کړي ډایرک ملاسي وسار لغون ته خکته برشه 2 رکعاتو باندې ستا چې کم دی نو ورزش هم کیږي ماسپخین انسان خوراک وکي مس چې کم دی نو الله تعالی په انسان باندې فرض کا انسان عموما 12 بجې باندې خوراک کوي الله دغه انسان باندې چې کم دی د زوال نه پس چې کم دی نو بیا منځ فرض کا منځ چې کم دی نو د خوراک نه پس دا په کار دا چې رکعاتونه لري سیواش انسان خوراک کړي لري منځ چې څنګه روحاني علاج دی الله د انسان جسم طرف ته هم کتلو انسان وستر غرمه خوراک وکړي لہذا وستا چې کم دی په 2 رکعات باندې ورزش نه کیږي ځکه منځ کې زیواش ستا روح ته نه ګورم جسم طرف ته هم ګورم دا دوان طرف ته جامع دی انسان اوس چې کم دی نو 4 رکعات وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس سنت وګرځول 10 رکعات را انسان چې کم دی نو مستوکی چې څنګه روح ته تقویت ورسی را سره جسم د پاروم فائدہ منشي او بیا مازیګر کې انسان داسې هلکا پلکا خوراک وکي څوک چې وسکی څوک بل سراسي سپغوندګي خوراک وکي د انسان چې کم دی الله یوازې روح ته نه ګوري مازیګر چې کم دی نو ستاغو 4 رکعات فرض وکړل مصوبت کېستا روح ته غذا ملاويږي دا غي سره سره ستاره جسم د پاره فائدہ تعالی لغون ته ورزش پکار دی سار خو ته بيخي خوراک نه وکړي مازیګری غوري صفق او خفيف خوراک کړي و 4 رکعات وکا ماخام بیا خلق زیاشي دغه باز خلق ماخام نه مخ کې خوراک کوي سو کروسته کوي کمخ کې وکي هم الله تعالی 3 رکعات فرض کړ نبی عليه الصلاه والسلام د سنت کړ او کداغه نه اورستو کوي الله تعالی چې کوم نه 4 رکعات فرض وګرځول 3 رکعات ویتر او 2 رکعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت وګرځول چې موز دا جامع رستا روح ته هم موز چې کوم نه جامع رستا جسم او بدن ته هم یوازې پدې کې روحاني فائدہ نه ستاد جسم هم فائدہ د دوه طرف ته جامع دی او بیا وګورئ کله چې روزه شي انسان د سحر نه والا ماخامه پورې خوراک نه کوي انسان چې کوم دی خوراک نه کوي نهار ګرځي او بیا عموما چې کم دی نو مشاهده راسره چې روزه مات نه پس انسان خوراک عموما د عام ورځو نه زیات کوي روزه کې خوراک زیات ہوگی
الله تعالی فرمای انسان عبادت کې وای ستا روح نه منځ خو جامع دی ستا روح ته هم ستا جسم طرف ته هم ال څلور رکعاته به فرض بیا هم کې 3 رکعاته به وتر بیا هم کې 2 رکعاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ګرځولې دي خو یو بوزو چې ماخام به خوراک تا کم کو یو روزه چې خوراک ته روزه کې ډیر زیات کې وشل رکعاته چې کم نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت وګرځولې تراویح وګرځولې انسان موږ باندې ستا روح ته هم تقویت ورسی ستا جسم طرف ته هم تقویت ورسی پته ولګی چې موږ په هر اعتبار سره جامع دی پر اعتبار سره هم جامع دی چې انسان دوه اجزا طرف ته شامل دی د انسان روح ته هم او د انسان جسم طرف ته هم چې کوم دی شامل دی څنګه چې انسان روح ته تقویت ورکوي بل طرف ته جسم طرف ته وګوري جسم د پاره هم چې کوم دی موږ دا یو مؤثر چې کوم دی علاج دی مؤثر علاج ماهرینو پرې باندې ډېر زیات تحقیقات کړي دي چې دا مونږ یوازې روح د پاره نه بلکې څنګه چې روح د پاره لري دا غینه زیات د جسم د پاره موثر دی مونږ خو د دې لپاره کو چې رب راضي شي مونږ خو د روحاني علاج د پاره کو مونږ خو به تور عبادت کو د الله د حکم تعمیل کو دا غي سره سره الله تعالی جامع سیس ګرځولې پر اعتبار سره هم چې استاد روح د پاره هم چې کم دینو تقویت ته استاد جسم د پاره هم تقویت ته یو کتاب کې ما قتل فیروز البقار سے عجیب واقعه لیکلی دا او ایسا واشنگټن کې اوسه کې ناستو ما داسې اجتماع وا او هغه کې چې کم دینو یو کس ته غیر مسلم لري هغه غیر مسلم کس چې کم دینو پاسې راو ماتوي چې د مسلم دې ته مونږ نه کې ما استاد ماره مونږ سره سکار دی زه به مسکون ته غیر مسلمای وېسه دا غواړم چې تمام خلق په مونږ باندې راشي خوا که مسلمان دی او کرا غیر مسلم لري او زه خپل هم د مسلمان په شان د مسکوما ما هغه څنګه وی هغه صرف د جسم د پاره الله چې کوم عبادت دا مثبت سبحان لازم کړي دا ډیر جامع عبادت ته جامع عبادت ته څنګه استاسو مسلمانانو روح ته تقویت ته راس جسم طرف ته هم تقویت ته منګه چونکه مسلمانان نه خو منګه په اعتبار د جسم سره چې زمونږ جسم طرف ته کوم دینو تقویت ورورسي په هغه اعتبار سره منګه چې کوم دینو دا مسکو ما هغه څنګه ماته وی د یو مثال نه تا د خبر واځوما د انسان زړه دی د بدن ته چې کوم دی نو اینا پم کوي د بدن هرې پرزې ته اینا دی ور رسي او بیا یو مثال په ذریعه سره زپوا کړم چې ستا په خیال یو درې چته کور دی درې چته بلډینګ دی او دغه په یخ یو کویره او دغه نه یو موټر چې کوم دی نو برا خېجي او درې وانه چتونو طرف ته سپلای کوي لاندې چته به سیوای دویم چته به بیا راغینه او خس کمه دریم چته به معمولی وبرسي مای او وېدغه شان انسان د جسم هغه پرزيري چې رسله د لاندې نه د انسان د جسم هغه پرزيري چې رسله د پاسه نه ظاهره خبره ده چې کله زړه د انسان داینه پم کوي لاندې پرزو ته کامله باندې پرزو ته کم دینو ناقصه او کله چې برا ناقصه نه ورسي د انسان پس دماغ باندې غنودګي بیوشي چې کم دینو تاریکيږي دغه شان د انسان چې کم دینو مخ کې رونق ختميږي او بیا رو چې کم دی انسان د پاسه کم شریان واړه واړه رګونه دا پوچېدو باندې شي پرې وجه باندې ما دې لپاره بلا سوچ کړی چې انسان د لپاره کم ورزش په موثري داسې ورزش په موثري چې انسان د سره د لاندې نه د انسان سر راشي او د انسان پر سر او سترګو باندې او دماغ باندې زور راشي د زړه نه لاندې شي او بیا دې ته مکملینه سپلای کی چې د انسان د سترګو شریانو ته هم چې کم دی نه ورسي مزغو ته هم نه ورسي هر ځای ته چې کم دی نه ورسي دا انسان مکمل تازه ما سوچ کوم چې عموما انسان په دریو حالتونو کې یا دی ولاړی بیا هم چې کم دی د پاسنې پرزې زړه لاندې نه کړي ناسي بیا هم له پاسنې پرزې زړه لاندې نه کړي املاسي بیا هم لپاسنې پر زیر زړه د لاندې نه کده خپې پورته کې او په سر باندې ودرېږي دا انسان لپاره ممکن نه ده دا چې کوم دی نه ممکن نه ده غیر معذب کار دی او انسان کولی هم نشي مشکل ده ما د مسلمان مستجی کوم دی نو سوچ وکړه د مسلمان مستمی سوچ وکړه چې مسلمان ولاړی او بیا د رکوع طرف تراشي او بیا د ډایرکټ سجدي طرف تلاشي
د سجدي حالت هم هغه حالت دی چې هغې کې دغه ورزش په طریقې کاملې طریقې سره چې کوم دی نو پوره کېږي د انسان د زړه د لاندې نه باندنۍ پرسي چې کوم دی نو لاندې راشي او انسان په دې کې سر له زور محسوس کړي سترګو له زور محسوس کړي زور سره چې کوم دی نو دې ته اینه ور سپلای شي هغه نري نري شریان په هغې کې اینه ور وچلېږي د انسان چهره هم تازه د انسان مخ هم چې کوم دی نو چمک شروع کړي د انسان د سترګو نظر هم تیزي د انسان دماغ هم چې کوم دی نو تیزي په دې وجه باندې ما ستانه د مونځ تپوس وکړو چې زه هم پاسم مونځ وکړم او زما زړه دا غواړي چې زه تمامو خلکو ته یم چې مونځ کوئ که مسلمان دی او که غیر مسلمه دی مسلمان د الله د رضا دپاره کوي غیر مسلمه یې د خپل بدن دپاره کوي د ورزش دپاره کوي او زه د کور په لوی وړو باندې راسې مونځ کوم دګه را جامع څیز دی او بیا پیر سیوه عجیبه خبرې وکړه ما ته وې که چرته کې زنانو ته پته ولګېده چې په دې سره اوږدو اوږدو سجدو سره د انسان دا زړه بره شي او مخ ته چې کوم دی نو اینه سپلای شي په زوره سره سترګو رګونو کې سپلای شي که زنانو ته را پته ولګېده دا به کریم پوډر دا مکمل طور باندې پرېږدي او په خپل مخ کې د حسن دپاره به اوږدې اوږدې سجدې شروع کړي خو را پته دې ورته چې کوم دی نو دا نشته په دې وجه باندې مونځ جامع عبادت دی که هغه روح دی هغې ته هم شامل دی که انسان جسم دی هغې طرف ته هم چې کوم دی نو شامل دی په هر اعتبار سره مونځ چې کوم دی دا یو جامع عبادت دی یو کس دی یو کتاب یې لیکلی سفرنامه یوروپ هغې کې چې کوم دی یو واقعه لیکلې ده هغوی زه یو ځای کې یوروپي ملکونو کې یو ملک یاد دی هغې کې زه په مونځ باندې ولاړو یو کس دی ما د توجه داسې کوي توجه سره ما ته ولاړ دی کله چې ما سلام وکړه زه روان شوم ما دی د کوم ځای ما پاکستان ما دې زما کتاب هلته هم چلیږي ما ستا کتاب نه اوس یم خبر وی دا کومه طریقه چې تا کوله دا ما خپل کتاب کې دا ورزش لیکلی او دا ما د ډېر سوچ نه او د ډېر فکر نه پس چې کوم دی نو دا طریقه ایجاد کړې ما ته خو د هغې پته نشته وی دا طریقه ما ایجاد کړې انسان په ځای باندې ودرېږي یو دم کری بیا ښکته راځي نه دغه انسان ته به بیا تکلیف وي لږ غونته کې چې کوم دی د سر د رملا د زړه لیول شي او د هغې نه پس دی بیا ښکته راشي دا تا چې کومې اداګانې وکړې دا ټولې ما لیکلې او خلکو ته هم دا طریقه کوئ ما را زمونږ ته زمونږ دین دار عبادت طریقه چې کوم دی نو خولی را ستا کتاب ما ته چې کوم دی نو پته نشتی یو دغه کې د سعودي عرب یو کس دی هغه یو مقاله لیکلې ده ډایرکټر دی دغه نوم چې کوم دی نو اسامه محمد رازي هغه یو مقاله لیکلې ده هغه مونږه مصر کې قاهره کې چې کوم دی د ډاکټرانو میټینګ او په دې خبره باندې میټینګ منګی چې را خلک رو رو چې کوم دی نفسیاتي مریضان کېږي رو رو د دې دپاره څه علاج رایج کول غواړي څه طریقه وضع کول چې کوم دی نو غواړي مختلفو ملکونو ډاکټران ناسو یو ورځ تحقیق بله ورځ بله ورځ بله ورځ رو رو چې کوم دی نو دې طرف ته خبر راله چې نفسیاتي مریضه د ده دپاره واحد علاج چې کوم دی د مسلمان مونځ دی خو چې په کاملې طریقې سره وکړي توجه خالص الله طرف ته در ذهن منتشر نه مختلف وسوسې در ذهن نه راغونډې شي او یوې نقطې طرف ته چې کوم دی نو دی سوچ وکړي او هغه نقطه سره الله فرمایي ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک د الله عبادت داسې کوه ګویا چې تا الله یې نه د ذهن نه مکمل ذهن کې انتشاري مکمل سوچونه چې کوم دی نو راشي یو وحدت طرف ته ګویا چې تا الله تعالی یې نه او الله فرمایي فإن لم تکن تراه فإنه یراک که دا تصور نشي کولی چې زه الله ینم کم از کم دا تصور کوو چې الله ما یني ستا یو طرف ته ذهن چې کوم دی نو دا لاړ هغه انتشار د ذهن نه چې کوم دی نو ختم شو او بیا ډاکټر اسامه وایي امریکا کې نیویارک کې چې کوم دی یو پاگلخانه و په هغو باندې قسم قسم علاجونه وه په هغو باندې چې کوم دی نو وکړل ټیک کېدل نه چا مسلمان والا مشوره وکړه چې دا کسان د 65 ټیمه مونځ چې کوم دی نو پابند کې او تهجدو طرف ته یې راکاږئ 1500 مریضان 1500 کې 1500 چې کم دی نو 2.5 کاله کې مکمل ټیک ټاک شول او بهري چې کم دی نو پرېښودل اوس معاشره کې نور خلکو ته مونځ تلقین چې کم دی نو دا ورکوي مونځ جامع دی د مسلمان جسم طرف ته هم د مسلمان روح طرف ته هم یو طرف ته که علاج دا روحاني دی بل طرف ته علاج چې کم دی نو دا جسمانی دی یو تبلیغي او خپله کارګزاري لیکلې ده جرمني کې یو ځای کې وی ناسم او ما اودس کو اودس په دوران کې ګورم یو کس دی ما په توجه سره داسې کوي کله چې ما اودس وکړو ما ته وایي دا طریقه کار د چا خولی کوم ډاکټر خولی
ما ورته دا زمونږ یو ډاکټر دی یو معالج روحاني او جسماني دواړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه دا طریقه موږ ته ښولې د عبادت نه مخکې را شرط دی هغه زه مزغو ډاکټر یم ما به سوچ دا کوو چې مسلمانانو کې پاگل خانې نه وي زمونږ یورپي ملکونه ډک دي سونو پاگل خانې دي روزانه کسان پاگلیږي او موږ یې راوباسو هغې کې بندو ما دا سوچ کوو چې مسلمان ولې نه پاگلیږي او غیر مسلمه دلته کې موږ ولې پاگلیږو وجه سره ما یو تحقیق کړی تحقیق ما دا کړو چې د دې انسان د ریسټ په ذریعې سره چې کوم رګونه شریان دي دا چې کله وچ شي انسان دا په هفته کې او پیره لامده نه کي نه پرې کې خشکي راشي او رو رو د دې انسان چې کوم دی نو مضغوط طرف باندې چې کوم دی هغه اثر پیدا کوي او پر انسان باندې غنودګي راځي بېهوشي راځي رو رو د دماغي توازن چې کوم دی نو خرابېږي د هغې لپاره ما تحقیق دا کړی چې کم از کم په ورځ کې 15 پیرې د انسان لون لاس پرې سټ باندې راکاږي د دې سره به د رګونه تازه دا انسان چې کوم دی نو د مزغونه به تازه د باندې غنودګي او بېهوشي چې کوم دی پاگلتوب په د باندې دا حمله نه شي کولی ما نه تپوس وکړي چې تاسو څو پیرې دا کوئ ما 15 ټیمه په موږ باندې فرض دی د هغې نه خوا جنازه راشي د قرآن تلاوت کو وغیره وی اوس زما ته پته ولګېده چې مسلمان نه پاگلېږي د هغې راز هم چې کوم دی نو دغه زما تحقیق او ریسرچ بالکل صحیح و بالکل تاسو سټ باندې لون راس راکاږئ ځکه ستاسو مازغه چې کوم دی نو تازه دي بهر کې منځ دا یو جامع عبادت دی جامع عبادت دی د انسان روح ته هم شامل دی د انسان جسم طرف ته هم شامل دی الله تعالی دې پرې رحم وکړي توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله